نو په هغه ورځ باندې مزدور نو ترکان وی زه به چوټي وکړم مصري وي چې القرآن ورته وي چوټي مه کو او خیر مزدور په ځای زه به در سره کار وکړم او تاله به ګټه خټه پکاري زه به درله درکوم او ته کار کو تا وی ډېره ښه ده شیخ القرآن وی زه ولاړم هغه ته په جمع باندې ګټې کېښودې خټه به مې ورته کېښوده هغه کار کو زه ولاړم په دې کې څه کسان راغلل په جیب کې جیب یې ودرو ما بورډ لګولی و دارالقرآن پنجپیر وی داسې هغه بورډ ته یې وکتل نو ما ته وایي چې دا څه دي ما چې دا مدرسه ده مدرسه جوړیږي او دې کې به د کلي خلکو ته قرآن ښیمه دا څوک جوړوي ما دا زه یو بل ته یې وکتل ویې خندله او داسې پچموزه غوندې یې وکړه چې زه ښه ده بس په دې باندې به چانده مانده کې او ګزاره به دې پرې روانه وي ځکه دی ته خو هره مدرسه دغسې ښکاري او دې که سکول جوړی نو تعاون به هم کوي پیسې به هم در کوي ځمکه به هم در کوي که یونیورسټي جوړی نو د کلي شاملات به هم در کوي او احسان به دې ومني خو که مدرسه جوړی نو بیا به یې ته دشمني دا د دوی فطرت دی دا به تا ته نه وایي چې زه در سره تعاون پکې وکړم ملګرتیا وکړمه زه به پکې حصهدار شم زما به څه اجر کېږي نو نه ستا دشمني به کوي ویې خندل راویې خندل ما ځان غلی کړ چې دی ښه ټوکې موکې وکړې نو یې ما ورته وایي چې تاسو مېلمانې وي او ما چېرته ځئ وی دې کلي ته رالو موږ د یو محکمې سره تعلق ساتو او موږ دا لارې کوڅې او دا برابروو دغه محکمه کومه یو دی دې ته ویلیجیټ وایي ویلیجیټ محکمه هغه وخت کې جوړه شوې وه او د ایوب خان ابتدایي دور و ما ورته وایي چې ښه دا ویلیج خو انګریزان کې کلي ته وایي دا ایټي به څه بل څه لپاره یې زه پې دومره نه پوهېږم خو لکه د کلي اصلاح کوي وی آو ما مسلمانان یې که نه کافر یې نه مسلمانان یو نو ما یا الله قرآن را لېږلی دی کتاب را لېږلی دی نو په دې کتاب کې د کلي د اصلاح لپاره څه اصول شته که نه که پکې نه وي نو دا قرآن خو بیا ناقص کتاب دی او که پکې وي نو هغه کوم اصول دي چې په هغې باندې د کلي اصلاح کېږي یو بل ته یې وکتل چې موږ مولیان نه یو نو یې ما ورته چې مسلمانان هم نه یې یې ما ورپورې لږه غوندې خندا وکړه چې ورګه چې زه در ناول بدل والم بیا په ګورو ما ښه مسلمانان نه یې وی نه یو نو ما بیا څنګه مسلمانان یې چې د خدای په کتاب نه پوهېږئ یو ځان ته وایي مسلمانان په کار خو دا وي چې تاسو زده کړی دی دا که نه نو که دې کې د کلي اصلاح نه یې نو بیا خو ناقص کتاب دی خدای ته پته نه وه چې د کلي اصلاح به ضرورت وي او که یي نو هغه کم یو صورت دی وی دی وی چې ولې قرآن کې شته د کلي اصلاح میاو قرآن کې د کلي اصلاح چاته ده ما اس قرآن کې صورت مستقل سوره ویلیج ویلیج انګلیش کې وایي پښتو کې کلی وایي عربی کې البلد وایي هغې کې د کلي اصلاح یې ښودلې ده هغې اصول یې ښیلي دي وی د ناستې ځای نشي چې لږ کینو ما ورته وایي چې ولې نشتی اپله مې بوتلله اروټو په هغې کې کټونه مې واچول کېناستل ما ته وایي چې جي دا صورت به موږ ته څومره وخت کې ووایې ما ورته وایي چې 6 کاله کې نه جي دومره خو موږ نه شو کېناستی ما 6 میاشتې کې نه جي دومره نه چې لږ وخت کې ما په 6 ورځې کې هم ویلی شم 6 ګنټې کې هم ویلی شم 6 منټه کې هم ویلی شم چاله چې څه ورځي
نو هغه بیا خپله خبره اوږدولی او لنډولی شي چې نه ورځي نو هسې ټوخي کوي ما ته یې چې نیمه ګنټه کې بیا راته وایم بلکل هغوی کاپیانې راورسې زر د ګاډي نه قلمونه او ما ورته سوره بلد شروع کړ ما چې ورېږه اوس اوله طالبان کم بیا به ګورو شیخ القرآن الله دې په رحمتونه ولیږي هغوی به کله کله وي ما په لسو انګریزانو کې کښېنو که ما ترې نه سړي جوړ نه کړم نو زه به سړی نه یم خو تاسو یې خو ما ته کښېنو یو ځل که نه ما خوال یې خو یو ځل راولئ او تاسو بیا ګورئ چې بیا زما تابعدار دی او که نه ما سوره بلد شروع کړ چې دې کې د کلي د اصلاح دپاره 3 اصول دي او هغه ما تفصیلي شروع کړ سوره بلد کې به بیا ووایو هغې لیکله دې کې هغوی له چا روټۍ کړې وه زمونږ د دې کلي څه کسانو ډېر معزز ډېر درانه خلک وو او د دې سړک په غاړه د هغوی ځای دی هغه هلک راغی چې وی کتل ولې تاسو دلته ناستئ پلار مې درته هلته په تمه ناست دی هغوی ورته ویل چپ شه موږ خو داسې سړی وموند چې موږ په ژوند کې داسې بنده نه وو لیدلی نو موږ خو به دعوت له ځو در سره خو دې به را سره بیایې بیا هغه هلک ورته وی چې که دې تاسو راوسته نو په موږ به ډېر لوی لیاز واړوي زما پلار به ډېر خوشحاله شي ځکه دې د چا ډوډۍ له نه ځي نو که راوسته نو خو موږ به خوشحاله شو زه به ورته منت وکړم خو تاسو یې چې راولئ مېلمنو وایي چې موږ سره به ځې یا موږ ځو نه ما ته ځلار به شو موږ ټول جیپ کې کېناستو لاړو د هغوی ځای ته چې لاړو ډېر خوشحاله شه هغه پلار یې معزز خلک وو خوشحاله شه ډېر زیات موږ ناستو په دې کې هغوی روټۍ ولګوله نو د دغه خلکو دا روټۍ په ولاړه باندې بعضې خلکو بوفا سیسټم کړی خو د ناستې ورسره هم کړی چې که ته رالي او ځان له کښېنې نو کښېنه هغه ځای کې خوره خو بعضې بندۍ هغه په ناسته نه شي خو یې په ولاړه اړوي لکه دغه نو یې هغوی ډوډۍ په ولاړه برابر کړې وه چې راځئ ځي ډوډۍ ما ورته زه خو دا نشم خوړی ویې ولې ما که دا مې وخوړه غویی به رانه جوړ شي ویې ولې ما ځکه چې قرآن کې الله وایي والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام خوراک کوي لکه چې خوراک کوي ډنګر نو ډنګر وانه نشي په ولاړه خوراک کوي نو که زه په ولاړه وکړم نو مانه به هم غویی جوړ شي هغوی غلي شو اریان شو اوس هغوی ډوډۍ هم نشي راغستی زه هم دغسې ناست یم هغوی هم ناست دي ما ورته وایي چې ګوره ما له اجازت راکړئ چې به لاړ شم تاسو روټۍ وخورئ دا هم راته ځان به ښکارېده چې راوالم په ځمکه ورته پرلتو بل هغوی خو ما پورې لږ ټوکې کړې وې نو ما یې ورېږه لږ به برابرومه چې بیا ملا پورې ټوکې ونه کوي دغسې ناست و دې کې ما ورته وایي چې ما له اجازت راکړئ زه به لاړ شم او تاسو به په ارام ډوډۍ وخورئ وی اجازت یې راکړه زه واپس رالم هغوی هلته پاتې شو ډېر منت یې وکړه چې جي موږ به رابطه ساتو او ته موږ سره رابطه ساتې ما ساتو به پړه کې مهمه ده دومره رالی چې تاسو ما پورې وخندله ما تاسو برابر کړئ یاکلون کما تاکل الانعام خوراک یې هم په ولاړه او کول یې هم په ولاړه انسانیت ځان له یو شی دی هغه سړی په خپله سړي ته خپل ضمیر دا وایي چې دا کار دی ښه دی او دا دی غلط دی چې ضمیر یې پاک او ضمیر یې صفایي